ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. محترم عزیزان، آیات مبارکات دا قرآن پاک اعجاز دا چه معتدین ورسته پیدا کیږي او باقینا پیشنگوئی قرآن پاک گئی چونکہ دا ډیره اهمه فتنه وه د دې وجې نه مخکې د حضور صلی الله علیه وسلم په ژوند کې دا خبره وشوه یا ایها الذین آمنو اے کسانو تاسو ایمان راوړه ایمان تاسو نه دا تقاضا کوي من یرتد منکم عن دینه څوک چې مرتد شي د خپل دین نه نو د شپږو صفاتو والا خلق والا تعالی د دوکو دا منقبت بولی گئی چې داسې خلق والا پیدا کی یحبهم چې الله مو دو سره مینه کوي د مؤمن الله پاک سره دا زخافت ضروري ده چې داسې عمل وي چې الله تاسو سره مینه کوي دا به څومره لوی عمل حضرت حنوی رحمت الله علیه فرمایي چې نسبت دو طرفان یو سړی طالب ویلو چې نیمه کوژدن مې شواله بادشاه لور ما قبوله کړي که ما قبول پیدایی دا خو نیم نسبت ډول نسبت چې د بادشاه لوري دا قبول چې رب العالمین چا سره محبت شوي دا شپږ صفتونه چې الله به دوی سره مینه کوي دوی به الله سره مینه کوي او محبت هغه صفت ده چې د سړي عمل مردود نه ګرځي شیطان ځکه مردود شو د عمل په محبت نه ومینه اسی سرکاری طور سره عبادت کول محبت نه و نو دې وجې نه چې محبت یې او بله خبره چې دا د محترم عزیزانو محبت ډېر لوی صفت ده احب الله لما يغدوكم من نعمه الله پاک سره ځکه مینه کوي چې تمام سبا تاسو د الله په نعمتونو کې پټ واحبوني لحب الله ما سره ځکه مینه کوي چې د الله محبت ما لیدل شي یو حدیث قدسی ده چې د تمام دنیا لارې راکټ کی راوي چلے او تمام دروازې لو جاءوا من كل طريق واستفتحوا كل باب لا افتح لهم چې څوک استا په اتباع کې نه وي او امر پرې ځای د دروازه نه کولا یو شی نه ورته او حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وا خبره عمل نه بغیر نه قبليږي عمل اخلاص نه بغیر نه قبليږي او درې وړه د حضور سم د اتباع نه بغیر نه قبليږي او د ختم نبوت مسله حضرت کشمیری رحمه الله دا معنا کوي ایمان الايمان التصديق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام اعتمادا بالنبي چې په نبی دی اعتماد دی چې اعتماد ختم شي ټول امام محمد رحمه الله داسې تعریف کوي د ایمان الايمان والتصديق بجميع ما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام مع التبري عما سواه ذکر اهمیت ایمان صرف دعوت وکړه نه چې تصدیق بجميع ما جاء به النبي مع التبري چې بذاتیا و ظاهر او حضرت کشمیری رحمه الله کله د علماء مکه دیانی نواوکا بچائی لکی
چې درې میاشتې ما والد صاحب ته خوب نه ورکړ. بیا حضور صلی الله علیه وسلم خوب کې ویل چې کشمیری محافظ د دین الله رب العزت ده، محافظ د دین الله رب العزت ده. داسې وخت اړینه ده چې دنیا کې به د قادیانت نام و نشان وي، چې څوک دا غواړي چې دا شپږ صفاته د دې مصداق څخه ځان وګرځوي. یوه ورځ عطاءالله شاه بخاري رحمه الله ناست و، شبیر احمد عثماني رحمه الله وفرمایل چې د دې آیات مصداق ابوبکر صدیق رضی الله عنه د جماعت ده، خو په دې وخت کې د سید عطاءالله شاه بخاري صاحب جماعت د دې آیات مصداق. الله پاک دې موږ د آیات مصداق وګرځي. الله دې موږ ته عمل توفیق